او تاسو خیال کړئ چې په سړی په مانځه ودرېږي خیالات به دې راټینګ کي او بالکل دې نه پرېږدي. نو دام زه تاسو ته ټوټکه ښیم، کم سړی پوهېږي چې زما خیال او پام خطا کیږي په جمع مونځ کې نه، د ځان له په انفرادي مونځ کې چې څوک داسې وي او هغه ته دا خیالي چې یاره دا زما توجه خرابېږي، نو دا آسانه ټوټکه ده چې په دې عمل وکړو بیا به دې پام نه خطا. مونځ لږ په زوره وایه، دومره په زوره الفاظ وایه چې تی اورې، نو چې تا اورې نو ټول پام به دې بیا خپلو الفاظو ته او تلاوت ته خیالاتو ته بني. نو داسې وایه پروا نه کوي. دا څوک وایي چې زه د فلانکي په خوا کې ولاړم او مونځ په زوره وی. زمونږ والد صاحب رحمت الله علیه داسې ناقدري په خلکو کې نه ده پکاره، وخت راغلی د ناقدرۍ دی. نو زما یاد دي یو سړی و دلته، نو زمونږ والد صاحب دا سپیکر چې زمونږ په دې خولې ته لګېدلی دا ډېر حساس دی، خولې ته نږدې. نو زمونږ والد صاحب به چې کله تلاوت کوو په دې سري منځونو کې، په ماسپښین کې، په مازدیګر کې، نو خلک به وایي چې د قریشي صاحب آواز راځي. نو د خلکو دا خیالو دا د پیتیګل استاد شاګردانو، نو عالم د پاره دا ویره چې آواز راځي. ما ته اوس هم یاد دي سم مخونه داسې. دا خو لا لوډ سپیکرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امامت کې به چې کومه جمع کېده، یو خو جهري منځو، سري منځونه به چې کم کېدل، نو صحابو به اورېدی شو چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غلي منځ کې کم یو صورت لګیا دی وی. نو دا نشته چې خوله به بنده ساتي. بله شرعي مسله دا ده چې دا په ژبه باندې به مونځ وی، دا ځان له چې کم خلک خالي شونډو له رپ ورکوي او دی پې تېرېږي، هغه خیال تېروي هدته چې سیاد دي، دا مونځ جایز نه دی. په مانځه کې به په الفاظ وی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، او یو سړی خیال دی، خیال دی چې که ته ژبې له رپ ورنم کې نو ذهن کې مخکې نه پراته دي سړی پې تېرېږي، دا مونځ روا نه دی. مونځ به په ژبه باندې خامخا وی، هغه چې کم انفرادي مونځ کې. نو بهرحال دا خبره پکې راله، نو په خلکو باندې ډیر زیاته جلدي وي. نو د سلام نه پس پاسېدل دا په سنتو کې نه دي ثابت چې سلام وشي او خلک را پاسي، دا غیر اسلامي دي. او په صفونو کې اورېدل سره ناروا ده، بالکل مرازه بار کېنه بیخي په دې وره کې کېنه، ځکه په تا جلدي ډېره ده، نو سله دننه راځي زوره باندې خپل مونځ هم خرابوي او خپل آخرت هم خرابوي. نو دا د عمر رضی الله تعالی عنہ د شهادت واقعه ده. عمر رضی الله تعالی عنہ باندې گزار مو شو، عمر رضی الله تعالی عنہ را پریموتو، لیکن صحابو منځ مات نه کړو او صحابو به څه وکړه. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ منځ مکمل که. دغه ابو اللولو فیروز چې کم دی، دا چې چا په دې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حمله و گزار کړو، دی اوس تښتېدو، دی وتو چې زه وتښتم وځم. نو تاسو وګورئ په دې نه چې صحابو وی چې هلکه لار ورته ونیسئ چې ونځي او راځئ تنګ تنګ ودرېږئ. نه 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 نه، صحابه داسې غرق ولاړو. دا ټکی د غرق چې دی، غرق نه مطلب دا دی چې ډوب ولاړو په دې مانځه کې، پروا یې نه وه سوای د دې نه چې الله رب العالمین ته متوجه یو. دا حدیثو کې راځي د رسول الله داسې صحابه کرام مو چې په هغوی باندې به په دې حرم کې مرغۍ کېناستې او مرغۍ به په کم حساب کېناستې، په دې دوکه کېناستې چې دا لرګي دي، دا ونې دي، دا بوټي دي، دا انسانان نه دي ګویا، ځکه چې هغوی خوځېده را خوځېدل په مانځه کې نو داسې په خاموشۍ به ولاړو. نو بهرحال د عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه واقعه کې تاسو وګورئ چې دا ابواللؤلؤ فیروز تختی او لار نشته، او دی وی چې لار میلاو شي چې وتښتم. صحابه غرق ولاړ دي، الله ته په توجه کې دي، مونځ کوي. اصل کې مونځ هغه دی، ستا د دې خبرې سره څه کار دی؟ د دې مونځ او د نه مونځ فرق دا دی. ځکه حدیث کې راځي چې کاش د الله بنده که تا ته دا پته ولګي چې په دې وخت کې ستا مرتبه او مقام څه دی، دا کم وخت نه چې تا الله ته نیت کړی دی او ولاړې، که ته په دې پوه شوې تر د مرګه پورې په ټول ژوند کې به سلام ونه ګرځې، ټول ژوند کې داسې به الله ته ولاړې، ځکه مرتبه دې ډېره زیاته اوچته شي. اولنې الله اکبر دی، اولنې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د اولنی الله اکبر سره د ګناهونو ټول بخشش او مغفرت وشي. دا دومره دروند عمل دی، په دې کې الله شریک نه مني، ځکه نه قرآن راخستل شته،
نه پوسټر ویل شته، نه به مخې ته لیکلي د الله نومونه دې ولې نه نه په دې کې به بالکل ستا د سترګې قبله رو به ولاړې، سترګې به دې په هغه ځای کې چې چېرته تندیک دی، او دې کې به هېڅوک هم نه حایله کوي او نه به دې مخې ته راځي او نه به د سره شریک کېږي. ځکه تاسو ته پته د خلک وایي منځګزار مخې ته تېرېدل شته، وایي نشته، که ټول عمر می نو نه به تېرېږي، ځکه د ادب تقاضا ده. نو ټول عمر خو څوک مونځ نه کوي، مطلب یې دا دی چې په دې کې دا زور ورکولی شوی دی چې د منځګزار مخې ته به نه تېرېږي. نو اوس به یې ګل استاد ضرور زما په مخ کې تېرېږي، ښه په زور باندې تېرېږي، پیزار یې نیولی، منځګزار ته وایي چې که خوښه دي او که نه نیت به ماتی، که نه سیټ ته شه، په مانځه کې کوږ را کوږ شه، خو ما پرېږده چې زه وځم. خدای خبر دی چې دا جلدي په ده څوک کوي. نو بهرحال د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې صحابو چې دی مونځ ټول خلق په مانځه کې غرق ولاړ دي او مونځ کوي، او په دې کې ابواللؤلؤ چې دی ډز یو صحابي په دې خنجر وی، بل وی، شپږ اووه کسان صحابه کرام په دې کې شهید کړل، 15 کسان صحابه کرام په دې کې زخمیان شو، ځکه د لاره کتل او صحابه داسې ولاړو چې د هغوی اړو پام نه و چې څه شوي دي، الله ته ولاړ دي. دا تاسو ته پته ده، په بېشماره حدیثو کې راځي د علي رضی الله تعالی عنہ په دې خپه کې نیزه تلې وه او صحابو به ویې غشی و چې دا به د ده نه څنګه وباسو. نو خلکو مشوره ورکړله چې د دې بهترین ټایم هغه دی چې په کم وخت کې علي رضی الله تعالی عنہ په مانځه ودرېږي. وی ولې په دې وخت کې صحیح؟ وی دا د علي مونځ دی، دا بل مونځ نه دی. علي چې په مانځه ودرېږي دی د دنیا نه ناخبری دی، بالکل په ځان نه پوهېږي. نو لاړل غشی یې ترې راوویستو او علي رضی الله تعالی عنہ سلام وګرځو او بیا دوی ته ګوري او مسکی دی، ورته وایي تاسو دې دپاره ولاړ یئ چې تاسو زما د دې خبې نه دا غشی وباسئ. نو علي رضی الله تعالی عنہ ته صحابه وایي قربان شم او زار شم ستا د دې مونځ نه او ستا د الله سره د دې مینې نه، مونږ د نه غونډ غشی وویستلو، قسم دی که ته پې پوه هم شوې، ته پې اړو پوه نه شولې چې یاره تا الله رب العالمین ته مونځ داسې کوو چې تا نه مونږ پوره غشی د خپې نه وویستو، ته په ځان پوه نه شو. او ما دلته دا خبره کړې وه چې دا د لاهور یو ډېر لوی عالم و حضرت مفتی حسن صاحب رحمت الله علیه د مولانا اشرف علی تھانوي صاحب خلیفه و، دا د دې زمانې واقعه ده، 10 کاله به کېږي یا دومره کاله 40 به کېږي چې وفات شوی دی. د خپې اپریشن یې په پاکستان کې او باقاعده حکم وکړو چې پام کوئ چې ګوره ماله څوک نشه رانه کړي. نو خلکو ورته وی، بچو ورته وی چې حضرت که دا د خپې اپریشن معمولی نه وي، د درد نه به دې زړه وچوي، دا ضروري ده چې موږ تاله نشه درکړو. هغه وی د دې ګارنټي چا سره شته؟ که زه مړ شومه د دې اپریشن په دوران کې، نو زه الله له په داسې حال کې تلل نه غواړم چې زما په ژبه باندې د هغه ذکر نه، بالکل به ماله دا نه راکوئ نشه. خلکو ورسره ډېرې لانجې وکړه، دعوه یې وکړله، دعوه چې تاسو ما اپریشن شروع کوئ، تاسو دې زما نه بېغمه یې. او قسم دی چې وایي اپریشن یې وشو او د الله په ذات یې قسمونه خوړل چې تاسو دا کار شروع کړو او ما خپل کار شروع کړو، الله سره مشغول شم او الله سره مې ذکر او خبرې ترې شروع کړې. په خدای قسم دی که ستاسو په دې اپریشن زه پوه شوی یم چې زما په خپه کې څه روان دي، دا اثرات دي. نو بهرحال دا دومره تمهید ما په دې وجه باندې وویل چې الله رب العالمین په خپل منځ کې او د بنده په منځ کې حایل دا الله نه خوښوي، د دې اجازت نه دی ورکړی. ځکه د قرآن راخستل په مانځه کې راوچتول او د قرآن نه ویل دا جایز نه دي. د دې د وجې نه علماو اکابرینو په دې جماعتونو کې بعضې نیم ځایونو کې خلک لیکل کوي، لیکن علما یې منې کوي چې مونځګزاره سړي ته به مخې ته لیکل نه کوي. وجه یې دا ده چې مونځ ته به یې توجه کمی او هغه لیک ته به یې توجه زیاتی. او مونځ اصل کې د لیکلو د وینا نه دی، مونځ اصل کې نشه ده، نشه الله له ځان ورکول په دې څو لمحاتو کې او په داسې انداز باندې ورکول څنګه چې صحابه کرامو د الله رب العالمین سره د خپله معامله کوله. عزیزان